المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم عزتمندو، الله رب العالمین موږ ته ډیر زیات نعمتونه راکړي او د دې نعمتونو قدر دا په موږ او تاسو باندې لازمی دی چې د دې نعمتونو قدر موږ وکړو. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله رب العالمین نعمتونه شمارئ نو دا تاسو په شمار کې نشئ راوستلی، ځکه د الله رب العالمین نعمتونه دا ډیر زیات دي، دا بې شمار دي. د انسان په قوت کې دا نشته دی چې هغه د نعمتونه را جمع کړي او د دې شمیر وکړي. که موږ په خپل جسم کې سوچ وکړو نو الله رب العالمین موږ ته څونه نعمتونه راکړي. محترم عزتمندو، د خپو نه واله تر سر پورې دا هر یو اندام دا د الله رب العالمین د طرف نه نعمت دی او د دې نعمتونو قدر دا پکار دی چې موږ یې وکړو. او د دې قدر د دې نعمتونو قدر دا هغه سړی ډیر زیات کوي چې د کم نه دا یو نعمت اغستلی شوی وي. یو انسان مثلا داغه په دې اندامونو کې کندموالی دی، نظر یې کم دی، سترګې یې نشته دی. که ته ورته ووایې چې ستا څه شی پکار دی په دې دنیا کې، کم یو نعمت ته ستا ضرورت دی، محترم عزتمندو هغه به تا ته په جواب کې څه وایي چې زما د هیڅ سم نه خو چې زما دا سترګه روغی، زما دا نظر برابري. لکه حدیث کې دغه دریو کسانو واقعه چې راځي چې یو گنجی و دغه په سر باندې یختن و، یو ړوند و او یو د برګي مرض والا و. لیکن محترم عزتمندو هر یو همدغه تمنا کوله. هغه ړوند وویل چې زما د سترګې روغې شي، هغه گنجي ویل چې زما په سر باندې د یخته راشي، او هغه د برګي مرض والا ویل چې زما دا مرض دی ښه شي. نو دغه شان محترم عزتمندو زمونږه په دې جسم کې الله رب العالمین ډیر زیات نعمتونه ایښودلي دي. نو دا ژبه هم د الله رب العالمین د طرف نه یو نعمت دی. د دې ژبې استعمال دا پکار دی چې موږ په صحیح طریقې سره وکړو. ډیر کله ته موږ دا سوچ نه کوو، بس موږ خبرې کوو چې زموږ د خولې نه کومه خبره ووتله، لیکن سوچ او فکر پکې نه کوو چې آیا دا خبره موږ صحیح وکړه او که صحیح دا موږ ونه کړه. نو په دې کې سوچ او فکر پکار دی. محترم عزتمندو الله رب العالمین فرمایي وقولوا للناس حسنا، خلکو ته ښایسته ښایسته خبرې کوئ. دا ژبه ډېره ښایسته استعمال کا، په دې ژبه باندې حق ګویي وکړه، په دې باندې خوږې خوږې خبرې وکړه، په دې باندې فحش خبرې مه کوه، په دې باندې د چا غیبت مه کوه، په دې باندې د یو مسلمان عزت مه لوټ کوه، په دې ژبه باندې چا ته ضرر مه ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان څوک دی؟ هغه یو دی چې د هغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي، د هغه د ژبې نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. یعنې دا ژبه موږ ته الله رب العالمین راکړې ده. پکار دار چې په دې باندې موږ د بل مسلمان ته داسې خبرې وکړو چې د هغې زړه په هغې باندې خوشحاله شي. دارنګې دا ژبه دا د چا په حق کې داسې استعمال نه کړو چې هغه ته به تکلیف میلاو شي، هغه ته ضرر ورسیږي. نه محترم عزتمندو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو دا د ښه خبره وکړي، ښایسته خبرې دې وکړي یا دې چپ پاتې شي. محترم عزتمندو الله رب العالمین دا ژبه موږ ته راکړې ده، د دې قدر پکار دی، د دې عزت پکار دی،
د دې قدر او عزت دار محترم عزتمندو چې په دې باندې موږ د قرآن کریم تلاوت وکړو او دارنګه په دې باندې موږ د حق خبرې وکړو د دین خبرې پې وکړو دارنګه د مسلمانانو قدر پې وکړو او په دې باندې چاته ضرر ورنکړو په دې باندې د چا غیبت ونکړو دا ژبه واړه د محترم عزتمندو دا ورکوټې ټوکله ده لیکن د دې ضرر ګوره ډېر زیات دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی جهنم ته ځي او په دې پوزه باندې او په دې مخ باندې پړ مخې ولیږي نو دا د دې ژبو د وجې نه ځي یعنی دا ژبه داسې استعمال کړي چې د هغې په وجه باندې دا اور ته داخل شي محترم عزتمندو یو بل روایت کې راځي چې کله سحر شي نو دا ټول اندامونه د دې ژبې ته سوال او زاری کوي چې زموږ په حق کې د الله رب العالمین نه ویرېږه که ته صحیح وچلېدې نو موږ به صحیح استعمالیږو او که چېرته ته کاږه استعماله شوې نو موږ به هم کاږه استعمالیږو محترم عزتمندو کله چې یو سړی د چا سره جګړه کوي نو اول د ژبې نه آغاز کیږي چې هغه په ژبه باندې ردې بدې ووایي دارنګې چاته کنځلې وکړي د هغې نه به کم حد ته خبره ورسي تر دې چې مرګ ته پکې خبره ورسي نو غرض دار محترم عزتمندو الله رب العالمین موږ ته ډېر زیات نعمتونه راکړي دي او دا ژبه هم د الله رب العالمین د طرف نه یو نعمت دی راځئ چې د دې نعمت قدر وکړو او دا نعمت صحیح استعمال کو الله رب العالمین دې زموږ د ژبې صحیح استعمال کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم